کتونکو، زه یم د ستاسو کوربه ستاسو ملګری فدا وزیر او نن پروګرام رښتیا به وایو. په دې کې زموږ سره د لیګ اف وزیرستان یو تکړه ممبر تکړه ملګری شفیق داوړ صاحب موجود دی. د دې نه به مونږ د تنظیم د لیګ اف وزیرستان په نوم چې کوم تنظیم دی د دې متعلق به معلوماتي خبرې کوو چې دا تنظیم تاسو څه شي دومره مجبوره کړي تاسو یو تنظیم راپورته کوو او تاسو منشور څه دی. نو په دې متعلق به مونږ د شفیق داوړ صاحب سره مختلف قسم خبرې کوو. تر اخره پورې زموږ سره تاسو ملګري اوسئ. شفیق داوړ صاحب تاسو ته په پروګرام رښتیا به وایو هرکلی ومننه. مهرباني فدا وزیر صاحب چې تاسو موږ ته د خپل قیمتي وخت وکړو، ډېره مننه. شفیق خان تاسو هم ډېره مهرباني. تاسو چې کومه د لیګ اف وزیرستان په نوم باندې یو تنظیم راپورته کړی دی، د څه لپاره تاسو مجبور شو چې تاسو په وزیرستان کې د لیګ اف وزیرستان په نوم باندې یو تنظیم راپورته کړو؟ او فدا وزیر صاحب که وکتل شي که نه د نیو میاشتو نه چې په کیمې واجب باندې مخته تللی دو چې هغه تعلیم ده او دارنګې امن ده چې هر سړی خپل روزګار ته په امن سره دریږي. نو داسې خبرې وې که نه چې موږ یې دې ته مجبور کړي چې موږ یو تنظیم چې لیګ اف وزیرستان نوم یې ورکړو که نه په دغه سره دا چې موږ سره زمونون یعنی مکمل کوآپریشن یې وکړو، ځکه چې هر سړی دا غواړي چې خپل قوم ته څه وکړو او د هغې په وجه سره موږ دغه تنظیم جوړ کړو. ټیک. د تاسو د لیګ اف وزیرستان مشري څوک کوي؟ تاسو صدر یعنی مشر څوک دی؟ د لیګ اف وزیرستان مشر چې کوم ده هغه عزیز الله وزیر ده چې ډېر تکړه او ډېر بهادر ځوان ده. نو د دې وجې نه موږ هغې ته مشري ورکړې ده او ماشاءالله یې وراثت ډېره په ښه طریقه سره ترسره کړې ده. ټیک. تاسو شفیق داوړ صاحب دا وایي چې تاسو د تنظیم د هر تنظیم یو خپل منشور وي چې په دې باندې دی مخکې پرمختګ کوي. تاسو د وزیرستان د لیګ وزیرستان په نوم چې کوم تنظیم دی تاسو منشور څه دی؟ موږ منشور خو دا ده چې موږ یوه خبره درته وکړه که نه چې مطلب قومونه چې په څه باندې مخته تللي دي هغې خبرې ته موږ توجه وکړې چې په هغه شی تعلیم ده، امن ده او صحت ده او دې نه مراد روزګار ده. نو دا یې موږ منشور ده او په دې باندې موږ چار ورته کړي دو او انشاءالله ډېر څه مې کړي دي کوم دې پوره وکړي به. ټیک. د تاسو چې کوم منشور دی د تنظیم اصل که وګورئ شفیق صاحب دا خو د حکومت کار دی، د حکومت ذمهواري ده چې په علاقه کې تعلیم راولي، دا حق دی امن راولي، صحت او روزګار. نو تاسې ولې مجبوره شوئ چې تاسو په ګراوند باندې راغلی؟ فدا وزیر صاحب حکومت ته خپله ذمهواري ګڼلې نه دو، نو دې وجې نه موږ حکومت ته خپله ذمهواري ورپېژندلې ده. ګوره موږ دا تنظیم شروع کړو ځکه چې که ته وکړې تعلیم د پټا چې کوم ده. ټیک ده، تاسو خبره ټیک ده. حکومت خو د اپریشن ضرب اعظم نه بعد ادعا کوي د میډیا په ذریعه باندې چې مونږ وزیرستان کې ډېر کارونه کړي دي، تعلیمي ادارې هم جوړې کړي دي، هسپتالونه فعال شوي دي. نو ولې دا کومه د حکومت ادعا ده دا بې بنیاده ده تاسو په نظر کې؟ یاره بالکل بې بنیاده ده، ځکه چې که ته وکړې د هسوخې چې کوم ګورنمنټ سکول ده هغه په کاغذ شی بالکل جوړ کړه شوی لیکلی وی چې مثال ریګیډ شوی ده که نه او په ګراوند باندې یې سم نه وي. نو دا که یې دې نه بعد وکړې هیدرخیل ګورنمنټ چې کوم سکول ده هغه بالکل دغه رنګې مثال ده، ځکه چې کوم بلډینګ و هغه کسونه یې ړنګ کړلو، مطلب چې کوم ګډر وي یا لینټر وي که نه هغه یې ځینې یوړل. نو مقصد هغه ده چې حکومت دا دوی خو دې مخته نه کوي چې بالکل دا بې بنیادې دي او هیڅ مطلب په ګراوند باندې هیڅ چارې هم نه کړي. د دې په وجه سره هر وزیرستاني په دې باندې مجبور ده چې په خپله باندې څه وکړي خپل قوم دې پوره. ټیک. تاسو د تعلیم یا امن د صحت یا د روزګار لپاره څه پلانینګ کړی دی چې تاسو په دې باندې مخکې روان یې او تاسو په دې کې پرمختګ کړی دی؟ فلحال خو موږ چې ډېره زیاته توجه مې ورکړې ده هغه تعلیم ده او د دې یو پروګرام ما شروع کړی ده که نه چې هر بچی په سکول شي که نه، ځکه چې که ته وکړې یورپي ملکي نه وکړې که نه هغې لیټریسي ریټ چې کوم ده تعلیمي شرایط چې کومه دو هغه 99 نه یې بود که نه. نو د دې نه بعد که ته وکړې پاکستان پرسنټیج چې کوم ده ایوریج هغه 52% تعلیمي شرایط که نه
دینا بعد کته وکسه پنجاب 64% ده کنه بیا کته وکسه سیند بیا سیند 62% ده دینا بعد کته روشه بیا بلوچستان تا بلوچستان 45% تا او کې پی کې چې کیمنو 52% په بیا په کې پی کې شه د میژان کابل چې کیم دی 22% نو دا انتهایی د افسوس خبره ده او زه به دا وایم چې کله پنجاب شه 64% کېدای شي نو ویلې کویلې شي ویلې نشي کېدای نو دې دا غټه خبره ده چې حکومت سم توجه ورکړي نه دوی دیو جن همیش مجبور شولې دا پروګرام یې شری کړو ډېر سمې کړی دی اس په حال میشم په ډیټا باندې وختای چې میشم دا ډیټا جمع کی یعنی هر بچی چې سکول ته دی ویلې نسی مطلب باندې دی وایي څه دو غټه وجه خو اول نه هر سړی ته پاتو جو غربت تا کنه همیش دا پلانینګ دا چې هر بچای په سکول شي وای دینه بعد اسلامي سبق چې دای مصروف وي ځکه چې بچای مصروف نه وي نو غلط طرف ته به سوچ کیږي نشه طرف ته به سوچ کیږي کنه غلط طرف ته به سوچ کیږي نو دیو یعنی له چارې نه بچ کولې په خاطر باندې میژه دا کوشش کوي چې بچي چې کیم دی په تعلیم په علم شي مصروف کړي مطلب دا د دې خبره نه چې تاسو حکومت باندې دا زور راوړي چې کچیرته تاسو مطلبه اکا صحت باره کی وي د امن پزر باره کی وي د تعلیم باره کی وي روزګار حکومت مخته کېږ دی او د حکومت د وجنه پورا نشي نو تاسو د درنې یا د پروټیسټ یا احتجاج په زور باندې د خپل حق راوړي لکه تاسو د منشور مقصد دا دی بالکل کته موږ کنه د خوشالي چې د سکول ګورنمنت سکول چې کوم د هي اپګریډیشن لپاره موږ احتجاج کړو نو دا خو بالکل موږ دا کی ځکه چې حکومت په خپل باندې ذمہواری راکوي نه نو موږ دې ته مجبور شو چې وروړې وځي او موږ به وځي او زه خو دا وایم چې هر وزیرستاني دا بچاره چې دا د روټ روزي او د حکومت نه وغوړي ټیک شفیق ډاکټر صاحب کدا سوې د اپریشن ضرب اعظم نه بعد د خلکو د کورونو د بازارونو او د جماعتونو ډېر نقصان شوی په خاطر د امن نو تاسو چې اوس واپس راغلی امن ته کوم نظر سره ګوري آیا د دې تباهي مطابق په وزیرستان کې امن راغلی تاسو په نظر کې کا څه وجه پکې وینئ تاسو فیض وزیر صاحب ډیره بہت قسمتۍ سره په دا خبره وکړه چې میژه هغه یعنی چې اپریشن نه میژه پلار وفات شولې میژه دغه سوچ کولو که نه چې د میش تقدیر به بدل شوی وي امن به وي خو ایس هم بیا چې څه ټایم تېر شو نو زه خو صرف دا وایم چې د اپریشن نه مخته حالت چې کوم وي هر څه د ورځې په رڼا شي شول هر څه خالي شپې په تیاره شي صرف دمره تبدیلي راغلې ده چینج راغله ده که نه چې هغه ورځې چې څه شول هغه شپې ته اوښتې دي خو یعنې یقینا میژه دغه خبره چې حکومت سره بار بار ډسکس کوي که نه چې امن په د علاقه شروع شي خو حکومت په میډیا باندې خو به ډېره دعا وکړو چې امن ده خو زه وایم چې بالکل یا نه ځکه چې که ته د څه ورځې مخکې وکړې که نه میژ دوه ډېر معزز مشران د ورځې پر نوښې شهیدانو کوم شول که نه ټیک شفیق صاحب کدا سوې د امن پر ځای کول حکومت ځای په ځای د مشرانو سره په جرګه کې وایي چې دا د قبایلو یا د مقامي چې کوم خلک ته دغه ذمہواري جوړېږي تاسو په نظر کې څه وینئ چې دا د امن بحال کولو چې کومه ذمہداري ده د حکومت ته که د عام خلکو ده فیض وزیر صاحب ته وکړئ د قانون جوړول بیا یې امپلیمنټیشن لاګو کول یې او بیا دینه بعد قانون نه بهر چې کوم وي هغې خلک یعنی جوډیشري یعنی عدالت ته راوستل دا خو د حکومت په ذمه شي د حکومت کار دی او بدقسمتۍ سره میژه حکومت داسې ده چې هغه ذمہواري چې د ده نو په میژ یې راړوي که نه که ته تېر تاریخ وکړې حکومت هره خبره چې د ده ذمہواري وه دا یې ویلي دي ځکه چې که ته وکړې د اپریشن نه مخته به دمشته دغه خبره کړله چې د توسې د علاقې د حفاظت دا د توسې ذمہواري ده نو هغې شایي هېڅ یې راونده هېڅ نه دي بدل شوي که نه نو زه دا وایم چې دا ذمہواري د حکومت ته په چارو ده چې په ښه طریقه سره یې ترسره کړو ډېر زبردست محترمو کتونکو لکه څنګه چې شفیق داوټ صاحب وایي چې د امن تعلیم صحت یا د روزګار ورکول دا د حکومت ذمہداري جوړېږي نو حقیقت هم دا د محترمو کتونکو لکه تاسو یو څه د دنیا قانون کې
چې شفیق صاحب کومه خبره وکړه چې د دنیا چې کوم قانون دی د ملک کوم قانون دی مطلب د قانون جوړول او د قانون لګو کول او چې څوک په دې لاره باندې نه ځي نو دې ته عدلیه یعنی عدالت په ذریعه باندې سزا ورکول حقیقت چې دا د حکومت کار دی. نو تاسو لرئ د حکومت نه چې په علاقه کې امن قایم کړي؟ حکومت نه خو بس د موږ دا غوښتنه ده که نه چې دی هغه امن چې پنجاب ته ور کړی دی که نه نو هغې حکومت ته په چارو چې موږ ته راوړو که نه په امن ورکولو باندې خو بیا دی ډېر ښه پوهېږي ځکه چې دغه د دې چار دو چې عوامو ته امن ورکړو هغه که مثال هر طبقې سره تعلق لري که نه نو خپله ذمهواري باندې هر سړی ښه پوهېږي حکومت په دغه خبره باندې که دا یې وغواړي امن موږ په دا باندې پوهېږي چې دا یې راکولی شي خو که نه یې وغواړي بیا خو هغه شي خبره ده که نه چې هغې دپاره بیا موږ یعنی کوشش کی چې دا موږ ته امن وکړو احتجاجونه به کړي درنې به کړي روډۍ ته به راوځي ګاډۍ ته به راوځي او انشاءالله او که چېرته د ډېر نه مثال په امن باندې توجه ور نه کړه نو موږ به مجبورېږو چې موږ به اسلام آباد ته درېږو. ډېر زبردست محترمو کتونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ تاسو اورئ ډېر خپلې خبرې روانې دي. پروګرام رښتیا به وایو زموږ سره مېلمه چې کوم نن موجود دی شفیق داوړ صاحب چې د ډېر سوشل اکټیویسټ دی او د لیګ اف وزیرستان یو تکړه نوجوان دی تکړه ملګری دی. شفیق صاحب تاسو دا وایي چې کوم د تاسو تنظیم د لیګ اف وزیرستان په نام باندې چلیږي په دې تعاون کې د دې په مرډو ترډو کې به تعاون هم کیږي. دا چې کوم تاوان کیږي دا د کوم طرف نه تاسو ته ملویږي دا کوم پیسې دي یا امداد دی دا کوم طرف نه چا طرف نه تاسو ملویږي؟ بالکل دا خو ډېره اهمه خبره ده. نو موږ چې کومه خپل ایکسپنسز دي خپلې خرچې مې دي هغه موږ د خپل قوم نه راته ملویږي ځکه چې موږ خپلې ځانې دپاره نه بلکې خپل قوم دپاره وخته یو الحمدلله کوم په دا خبره باندې پوهېږي دا چې دغه چې کوم ځوانان وخته دي نو په دې شی د ټول قوم خیر ده د ټول وزیرستان خیر ده بیا د ټولې قبایلې نو موږ ته چندېږي او خلک امداد یې سره کو الحمدلله او مطلب هر سړی انډیویجولي موږ سره امداد کو که نه نو خبره دا شوه چې موږ خپلې خرچې خپل چې کوم ضرورت دي هغه موږ ته خپل قوم پوره کوي. ډېر زبردست محترمو کتونکو تاسو وینئ پروګرام رښتیا به وایو. شفیق صاحب که تاسو په اخر کې دا ووایئ یعنې تاسو زموږ اورېدونکو کتونکو ته خپل د وزیرستان ولس ته څه پازیټیو مثبت پیغام لرئ تاسو په شفقت الفاظو کې ورکړئ؟ زه خو به دا وایم که نه چې وزیرستان خلکو دپاره بیا د قبایلې دپاره بیا ټولې پښتنې دپاره چې دوی ته د یو بل یعنې داسې نه چې رکاوټ جوړ شي که نه د امن یا د تعلیم یا د صحت یا د روزګار په لیار شي بلکې په چار دو چې د یوه خپله کردار ادا کړو که نه یو بل ته مټي نه سره ورکړو په دغه ځکه چې د موږ چې د دمره وروسته پوتې دا څلوېښت خبرې دي چې دې وروسته پوتې کړي که نه نو زه به د ټول قبایلې ته دغه پیغام ولرم چې دوی د یو بل سره په دغه لیار شي امداد وکړو لیار ته ورته وښایي او یو بل ته د مټ سره ورکړو. ډېر زبردست محترمو کتونکو تاسو کتو پروګرام رښتیا به وایو زموږ سره مېلمه و شفیق داوړ صاحب چې د چا تعلق د داوړ قبیلې سره دی او د لیګ اف وزیرستان چې یو تنظیم دی د دې یو تکړه ملګری دی. فلحال موږ په پروګرام رښتیا به وایو کې درنه غواړو اجازات چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله پامان